نظر درته ګوري هغه ته نه دی معلوم چې دا زموږ دغه خلک چې راسي بیا د بي دمافي د دې هر څه د دې څه ورک سي د دې کوم مفادات چې ورک سي د دې ملک مفادات چې ورک سي هغه خپل تر خپله سروایول کوي چې زما در څو پورې دی پرېږدي زه یې څو وخت درته باچي ولرم دا هغه خلک و تا ته دا سوچ وي و دا غریب عوام ته هغه غیرت دی په دا غریب عوام کې ویني په دا خلکو درنو خلکو کې ویني اوس یې هم کې ویني هغه ځکه چې ټرمپ حکومت اوس دا فیصله کړې ده چې موږ به د هغه قوتو سره نه کېږو چې څوک د عوامي تایید نه لري د عوامي فیور نه لري دغه خلکو سره موږ نه کېږو موږ د هغه خلکو سره کېږي چې څوک عوامي تایید لري ولې د دوی بدنامي رسوایي په ګرده دنیا کې وسوله په ګرده دنیا کې وسوله چې دغه انټرفیرنس کوي امریکایي حکومت دی موږ دا نه کوو دویم ټرمپ وایي موږ په دنیا کې جنگ ختموو که د یوکرین دی که د فلسطین دی دا به موږ پر ټیبل په نیګوسیشن باندې راولو او تجارت به کوو که هغه چا د چین سره یا د رشیا سره موږ تجارت ورسره کوو دا د هغه سلوګن رالی نو ځکه پاکستان تحریک انصاف د دې تایید وکړي نو دوی به دا نور مخالفین به ول تحریک انصاف چې دی یو بل میټایانې خوري بل ول پیشي بل ول بنګړې اچي چې به ټرمپ سره هېڅ مدد د الله څخه دا زموږ شته عقیده ایمان ده رب العالمین یو الله دی وحده لا شریک دی بل هېڅوک نه دی هغو ته هم کله چې دا دی ولیدل دی لاس انجلس کې چې کوم اور ورته بل سلو اوس به دغه بیا څه کوي اوس ته سوپر پاور دا د الله کرشمي د الله خپل یو هول دی یو طاقت دی نو خبره دا وه چې هغه دیا خلک موږ ته دغه توقعات لري چې زموږ قوم ته دا توقعات لري چې دا یو ژوندی قوم دی دا موږ ته درېدلی سي او ورته درېدلي هم دي نو ستاسو د ډېره بخښنه غواړم خبره اوږده سوله خو بهرحال مشر محمود خان صاحب نواب ایاز صاحب او نور درانه مشران څه چې راغلي یاست کور مو ودان په دې هیله چې د دې قوم او د دې ملک د دې مفاداتو ته به ګورو او خپلې فیصلې به په دغه جرګو کې به کوو په نورو سیاسي فیصلو کې به کوو د خپل ملک او قوم چې د دا مسایلو سره مخامخ دي د دې مسایلو سره به باسو د دا درنو او د هغه درنو مشر د هغه عمران خان چې نن د دې ملک او قوم دپاره دی په جیل کې پروت دی د دوی وایي انارو که ده غوښته په یوه ګنټه کې هم دی دا انارو اخیستلی سي انارو دی نه غواړي انارو چې دی هغه نور خلک غواړي نو انشاءالله موږ دا قوم ته ولاړ یو د دې ملک خیرخواهي ته ولاړ یو دغه ستاسو په وژه ستاسو په قوت انشاءالله ډېره مهرباني کور مو ودان